الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده. قدرمند اوریدونکي، په 10 محرم شي د میاشتو سه ورنه او قدرمند خواندې عموما د رژې د نیول ډیر کوشش کوي. د 10 محرم د رژې د نیول په باره کې رسول پاک علیه الصلاة والسلام فرمایي، ابن عباس صبراوي دی چې یو سړی په محرم شي واره ژاون سي، الله پاک جل جلاله دته د 10 رژې ثواب ورکوي. کچیرې سړی یواره ژاون سي، حضرت ابو هريره فرمایي چې رسول پاک علیه السلام فرمایي یواره ژاون سي، الله پاک جل جلاله د یو کل صغیرا ګناه نه ټول ورته معاف، کدوې ونسي د دوی کولې، کدرې ونسي د درې کولې صغیرا ګناه نه الله ټول ورته معاف. صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین فرمایي، خوږه پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشته د 10 محرم د رژې نیول ترغیب ورکړ. می صحابه کرام نیول شریک کړ. صحابه کرام کې بعضی صحابه کرام رسول پاک علیه السلام ته فرمایي، یا رسول الله 10 محرم ته يهود هر جانس. نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایل چې تاسو د يهود مخالفت وکړئ، د سره نم محرم هم سره شریک یا د ارنګ لسام لسام یعنی چې د يهود مخالفت وشي. در قدرمند وخت لس کې لاګي اجر یې زیات دی. یوار درجه پیرا کل سگرا گناهی معاف، یوار درجه ادر شرجه ثواب. در قدرمند د موقع دغه وخت نه دغه موقع نه فائدہ وخستل پکور دي. کایور ته په سړی باندې تیر شي قدرمند دا وخت بیا نه وګرځي. قدرمند ډیر تغییر ډیر مشکل زوی تراونی پکور د چرش اعمال نیک وکیلش الله جل جلاله میجود کی خو جرب احکامات سر ته ورسوي د رسول پاک علیه الصلاة والسلام مبارک سند بن عمل وکي. قدرمند الله د ایمان سره ژوند نصیب کو، الله جل جلاله د ایمان سره مشتس ټول ته مرګ نصیب کو. وما علينا الا البلاغ.